یو بزرگ دی زبا والا ډیر تلم هغه بچا پسې مونځ نه کول ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دوه مونځ کړي دوه مازیګره مونځ زما جمعات ته براغې نو مونځ نه ډېر لوی عالم ډېر مې تنګ کو چې تنګ مې کو نو کوټې ته نه ایستم او راته وی چې پرېږدې مې نه څه درته وښیم مال نه جي زه یریږم واسې حل راته وی پوی خو یې که نه ملا هر څه درته معلوم دي دا ملک درته معلوم دی خلق درته معلوم دي عقیدې درته معلومې دي مالا اوس ویل مونځ بني آدمو سره په صف کې هم کېږي او بني آدم پسې هم کېږي دا ټیک ده مالا اوس وی زه چې جومات ته لاړ شم خو نه را سره صف کې بني آدم ولاړي او نه مخ کې بني آدم ولاړ او کوي زما دې مخ ته لاس کوي درته وښیم اوس مال نه جي اړه کې مې خیال وکړو مالمان اوس څه بلا جوړه نه کي هغه خلق لاړ مولانا ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلي دي د یمحو الله ما یشاء په ضمن کې قران کې یو آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چا لیکلې تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګورئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولید نو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکلی شو شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زامنو استاد دی او دا خو ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع کړه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغي تقدیر هم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړه چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ می نظر پریوتو نو مولانا طاهر می ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنیا جیفة وطالبها کلاب دنیا یو مرداره ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم په یو غاټ بم غرزوله چې اهل دنیا چو سګه دیوانا ان اهل دنیا چو سګه دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چھ دے الحمدو کی خطا تیرا مدہ تیرا کڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چې ټول قرآن کې سور لسورت دی ټول قرآن کې څومره سورت دی څو دي څومره دی لکه نه د دې مو اورېده که درته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا وشمارئ یو سل سورلس خو ما ویلې یا دوی ویلې دا وشمارئ افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دا ده چې
دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت